بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تأخذوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة البقرة آيات نمبر 232 مخکې رکوع مسلې د طلاق را روانې وې هغې کې رد شوي پر خلقو باندې چې د هغې په نسبت باندې د طلاق شمېر نو معلوم نو قانون هغې کې بیان شو چې د طلاق شمېر شته بس د درېو نه زیات طلاقونه مني د پښتنو معاشره کې هم دغسې چلېږي بس په معمولي خبره باندې طلاق ورځي په معمولي خبره باندې طلاق ورځي او هېڅ پروا یې نه چې دې سره زمانه ښځه جدا کېږي نو پته نه لګي څومره طلاقونه غورځي خو بیا نو هغه ښځه د هغه نه جدا کېږي مخکې جاهلیت والا طریقه هغه را روانه وه نو مخکې قانون کېښودی شو چې د طلاق شمېر معلوم دی هغه به درې وي درېو نه زیات بني کله چې درې طلاقونه راشي نو بیا هغه ښځه د خاوند نه مکمل جدا کېږي او سره طریقه طلاق هم ښودلې شوه شریعت چې کومه طریقه طلاق وښودله نو هغه ښایسته طریقه ده ځکه په هغې کې ګنجایش شته دی د دې خبرې چې واپس ښځې ته رجوع وکړي چې یو مکمل ښځه د انسان نه هغه جدا نه شي د خاوند نه جدا نه شي نو هغه طریقه شریعت چې کومه وښودله هغه ښه طریقه وه هغه دا وه چې ګوره یو سړی طلاق ورکول غواړي نو په طهر کې طلاق ورکړي یعنې هغه زمانه کې د ښځې طلاق ورکړي چې هغه د هغې زمانه د پاکوالي وي بس دغه یو طلاق ته ورکړي چې عدت تېر شي نو ښځه به د خاوند نه جدا شي دغه ټولو کې ښه طریقه وه دې سره بیا نږدې ښه طریقه هغه دا وه چې زه ښځه د دویم طهر کې د دویم طلاق ورکړي نو دغه هغه ربع طریقې ته نږدې طریقه وه د دې نه علاوه بیا درېیم طهر کې درېیم طلاق ورکول هغه د بعض علمو لکه امام مالک رحمه الله وایي دغه بیا طلاق بدعي دی دغه بیا غلطه طریقه ده اگر چې نور علما وایي زه بس ټیک ده ښه کار یې نه دی کړی چې درېیم طهر کې درېیم طلاق ورکړه خو بیا هم طلاق بدعي کې نه دی داخل اوس د دې نه علاوه چې نور څومره طریقې دي نو هغه ټولې طریقې هغه غلطې دي هغه طلاق بدعي کې راځي لکه څوک طلاق زنانه له ورکړي په زمانه د حیض کې ماهواره کې نو دا ناروا او غلطه طریقه ده طلاق بدعي به دغه دا رنګ په یو طهر کې درې طلاقونه ورکول دا هم هغه د ګناه طریقه ده غلطه طریقه ده اگر چې وقفې سره وي په وقفې سره په یو طهر کې درې طلاقونه ورکړي نو هم غلطه طریقه ده یا په یو مجلس کې هغه درې کرته خاوند راولګي خپلې ښځې ته وایي انت طالق وانت طلاق او ته طلاق او ته طلاق دا هم غلطه طریقه ده یا په یو خوله باندې ورته درې طلاقونه وغورځوي څنګه چې د پښتنو رواج دی دا ټولې بدعي طریقې دي ناروا طریقې دي د ګناه طریقې دي دې کې دا نه چې هغه خاوند ته هغه ګنجایش پاتې کېږي نه واپس کور سمولو او د کور جوړولو هغه موقع به کې بلکل هغه د لاس نه ختمه کړي او د ده د لاس نه لاړه شي دا غلطې طریقې وي ټیک ته طلاق خپل اثر ښکاره کوي درې طلاقونه وقفې سره وشو یو ځای شو په یو خوله باندې شو نو درې طلاقونه به واقع کېږي یو بني واذا طلقتم النساء سره دا اوس بله مسله او بل حکم ذکر کوي دا یولسم حکم دی د هغه اتلسو احکامو نه کوم احکام چې ذکر کېدل د کور د سمولو دپاره د دې حاصل دا دی چې یو زنانه هغې ته طلاق وشي د طلاق نه وروستو دا بیا نکاح کول غواړي نو دا به د نکاح کولو نه منع کوي او دا به ردم شي په طریقه د جاهلیت چې کله به هغې ښځې له طلاق ورکړه او دغه ښځې او بیا د مخکني خاوند سره واپس نکاح کول غوښتل او یا دا ده چې هغه د بل سړي سره به نکاح کول غوښتل نو دوی به دا شرم ګڼه بد به یې ګڼه او دغه ښځه به نکاح کولو ته نه پرېښوده نو په دې آیت کې
دغه طریقې د جاهلیت رد دی چې دا زنانه د نکاح کولو نه منع کوي. واذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ورکړئ تاسو زنانو ته فبلغنا نو دې ختم کړي اجلهن خپل نیټې دغه خپل نیټې ختم کړي هغه چې کوم عدت دی هغه ختم شي هغه تېر شي فلا تعضلوهن نو منع کوي دې زنانو لره ان ينكحن ازواجهن د دې نه چې دوی نکاح کوي د خپلو خاوندانو سره دغه مخکنو خاوندانو سره نکاح کول غواړي نو منع کوي. یا دا چې ازواجهن د نورو سړو سره نکاح کول غواړي نو لا نکاح وسره نه ده کړی خو چونکې نکاح وسره کوي او نکاح نه وروسته بیا زوج او خاوند جوړېږي نو ځکه ازواجهن وي ان ينكحن ازواجهن چې دې نکاح کوي د خپلو خاوندانو سره نو منع کوي. اذا تراضوا بينهم بالمعروف اخو الشر دا چې کله دغه ښځه خاوند خپل منځ کې په نکاح کولو باندې راضي وي نو بیا به نه منع کوي دا ولا شرط شو. اذا تراضوا کله چې دوی راضي وي بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په جایز طریقې سره چې هغه نکاح کول دي د قانون شرعي موافق چې کله د دې دواړو خپل منځ کې رضامندیا وي د نکاح کولو نه د نکاح نه بیا نه منع کوي. نګوره بالمعروف کې اشاره شوه چې ټیک ده که د دې خپل منځ کې رضام ده خو هغه رضا به ګوره د شرعي د قانون سره موافق وي که دا دواړه خپل منځ کې راضي وي خو هغه رضا د دې د شرعي د قانون سره موافق ني نو بیا اولیاو ته دا حق شته چې دا جنۍ د نکاح کولو نه منع کړي او دا نکاح ته بیا پرې نه دي. د مثال په طور باندې دغه سړی دغه ښځه او خاوند چې مخکې د خاوند او د طلاق ورکړی دغه ښځه خاوند که هغه مثال په طور باندې خپل منځ کې راضیم دي خو بغیر د نکاح نه هغه تعلق ساتل غواړي ده څنګه تعلق چې د ښځې خاوند وي دا د شرعي موافق رضامندیا نه شوه نو اولیا بیا منع کړي د داسې تعلق ساتلو نه. یا دا دی چې د ښځې له عدت شروع دی او دا د بل سړي سره نکاح کول غواړي نو ټیک ته که د هغه سره دا په نکاح باندې راضي هم ده خو د شرعي د قانون موافق نه ده نو اولیو ته حق شته چې دا به منع کوي او حق سره چې په زور باندې بیا د دغه نکاح نه منع کوي واجب دا ده ضروري دا ده دغه نکاح ته بیا نه پرېږدي. اذا تراضوا بینهم بالمعروف تراضوا کې دې ته اشاره ده چې یوه عاقله بالغه زنانه ده او هغه رضا نه ده په نکاح باندې او یا د هغې اجازت د نکاح نشته نو هېڅوک په هغې باندې زور نشي کولی هېڅوک د هغې نکاح نشي کولی کله چې د جنۍ رضا نه وي یا د هغې اجازت نه وي ځکه وي اذا تراضوا کله چې دوی راضي وي بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په ښه طریقې سره ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك دا حکم کوم حکم دا مخکې د ذکر شو چې تاسو به دا زنانه د نکاح کولو نه نه منع کوئ نو دغه حکم یوعظ به وعظ ورکول شي به په دې سره من هغه چاته کان منکم چې هغه وي ستاسو نه یؤمنو چې ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الآخر په ورځ وروستنۍ باندې چې ایمان په الله لري ایمان په قیامت باندې لري د هغې تقاضا دا ده چې دی به دغه حکم خیال ساتي. ذالکم ازکا ذالکم دغه حکم ازکا لکم بشکوونکې تاسو لره د بدنامۍ نه و اطهر او پاکوونکې تاسو لره د بدکارۍ نه. دا کوم حکم چې میلو شو چې دا زنانه په خپل رضا باندې نکاح کول غواړي نو مې منع کوئ نو دغه حکم ازکا لکم دا پاک ساتونکې تاسو لره د بدنامۍ نه و اطهر او پاکوونکې تاسو لره د بدکارۍ نه. والله یعلم او الله پوهېږي په هغه مصلحت چې په دغه حکم کې دی وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ په مصلحت د دغه حکم باندې بس چون چورا مه کوئ څنګه چې د تعلق وي هغسې کوئ. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین دې کې 12 حکم ذکر کېږي او دا دې کې مسله د رضاعت ده د تربیت د بچو ده او دې کې به مرادي په طریقه د جاهلیت باندې کله چې به یو ښځه طلاقه شوه د هغې به د خاوند سره داسې دښمني وه چې د هغه بچو له به بیا پی هم نه ورکول او که هغې به پی ورکول خو دلته خاوند به له خرچه نه ورکوله نو دلته قانون بیان شو چې داسې مه کوئ. والوالداتو او د والدات نه مراد هغه زنانه دي هغه میندې دي چې هغې ته طلاق ورکړل شوي وي. والوالداتو هغه میندې یرضعن بیا دې ورکوي اولادهن خپلو بچو ته
ځکه کومه زنانه هغه داسې وي چې طلاق نی ورکړی شي او بچي ورسره وي هغې باندې خو لازم دي چې هغه به هغه بچي له پرې ورکوي خو چې کله طلاق میلاو شو عدت تېر شو د عدت نه وروستو څه حکم دی نو هغه ذکر کوي والوالداتو میندې یرضعنا پې دې ورکوي دا خبر په معنا د امر سره دی یرضعنا پې دې ورکوي اولادهن خپلو بچو ته حولین کاملین پوره 2 کاله لمن دا چا بر اراده چې هغه غواړي ان یتم الرضاعه پوره کول د رضاعت او د پرې ورکولو وعلى المولود له لمن اراده کې اشاره شوه د 2 کالو نه کم پرې ورکوي هم ټیک ده وعلى المولود له رزقهن او با پلار د بچی باندې لازم دی رزقهن خوراک ورکول دغه زنانو ته او کسوتون او جامو ورکول دوی ته بالمعروف د عرف موافقه وعلى المولود له ټیک ته هغه زنانه بوز دی بچی له بیا ورکوي خو دلته کې د پلار باندې لازم دی چې هغه زنانه چې د بچی له بیا ورکوي نو دی به هغه له اجرت او تنخواه ورکوي ځکه اوس د بیبي نه ده خو طلاق شوې ده عدت تېر شوی دی وعلى المولود له او په پلار د بچی باندې رزقهن هغه اجرت او تنخواه د دغه زنانو ده وکسوتهن او جامه د هغې ده بالمعروف د عرف موافق لا تكلف نفس کلو باندې شو ورکولی چا د الله وسعها مګر د هغه د وس مناسب لا تضار والدة بولدها تکلیف او ضرر باندې شو ورکولی والدة مور ته بولدها په سبب د بچي د هغې باندې ولا مولود له نقلار ته بولده په سبب د بچي د هغه باندې وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث د دې بچي باندې په وارث د دې پلار باندې چې دغه بچي دی مثل ذلك هم دغه شان د خرچنا پلار مړ شو بچي ماشوم پاتې شو اوس دغه ماشوم له چې زنانه پې ورکوي نو که د دې ماشوم ته د پلار نه مال پاتې شوي وي نو دغه ماشوم د مال نه به دغه زنانه ته خرچه ورکولی شي هغې له به تنخواه ورکولی شي وعلى الوارث او په وارث د پلار باندې چې دغه بچی دی مثل ذلك هم دغه شان د خرچه ده فإن اراده نو که چېرته دا دواړه اراده ولري د مور او پلار فسوال د پيونه د پرې کولو د دې بچي عن تراض منهما پر رضامندۍ د دواړو سره وتشاور او په مشوره د دواړو سره دواړه راضي دي او مشوره وکړه چې دا بچي د پيونه پرې کوو فلا جناح عليهما نشته ګناه په دې دواړو باندې چې د 2 کالو نه کمه موده کې د پيونه پرې کې نو څه ګناه پرې نشته څه عذر وغیره د وجې نه وإن أردتم او که تاسو غواړئ ان تسترضعوا أولادكم اوس که دغه مور وي چې زه له پې نه ورکوم نو بس او یا دا چې تنخوا زیاته غواړي د عام عادت نه نو دا سړی راولېږي د خپل بچي دپاره دایانه ونیسي هغې له تنخوا ورکوي وإن أردتم او که غواړئ تاسو ان تسترضعوا چې دایانه ونیسئ اولادکم د خپلو بچو دپاره فلا جناح علیکم نو نشته دې ګناه به تاسو باندې اذا سلمتم کله چې تاسو پوره ورکوئ ما هغه تنخواه آتیتم چې تاسو مقرر کړی بالمعروف په ښه طریقې سره چې ټال مټول پکې نه کوئ واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله په عملونو باندې چې تاسو یې بصیر لیدونکی وإذا طلقتم النساء او کله چې تاسو طلاق ورکوئ زنانو ته فبلغنا نو هغې ختم کړي اجلهن خپل عدت لره فلا تعضلوهن نو من کوي دوی لره ان ينكحن ازواجهن د نکاح کولونه د خپلو خاوندانو سره اذا تراضوا کله چې دوی راضي وي بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په جایز طریقې سره چې هغه نکاح کول دي ذلك دا حکم يوعظ به وعظ ورکول شي په دې سره منع چاته کان منکم چې هغه وي ستاسو نه یؤمنو بالله چې ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر او د ورځې وروستنۍ باندې ذلكم دا حکم ازکا لکم خبش کوونکې تاسو لره د بدنامۍ نه واطهر او پاکوونکې تاسو لره د فحش او د بدکارۍ نه والله يعلم الله پوهېږي په مصلحت د دغه حکم باندې وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ په مصلحت د دې باندې والوالدات میندې یرضعن پرې دې ورکوي اولادهن خپلو بچو ته حولین کاملین پوره 2 کاله لمن چا دپاره اراده چې هغه غواړي یتم الرضاعه چې پوره کړي بیا ورکول وعلى المولود له په پلار د بچي باندې رزقهن مزدوري د دغه زنانو ده خوراک د دغه زنانو دی
وكسوتهن أو جامد غذاء بالمعروف فدعوه موافقا لا تكلف نفس كروبا شور كولي شات الله وسعها مگر داود طاقت برابر لا تضار والدة ضرر بن شور كولي موردا بولدها بسبب دبچ دا غبانه ولا مولود له او نا فلارتا بولده بسبب دبچ دا غبانه وعلى الوارث وارث دي فلار باندې چې دغه بچي مثل ذلك مدغشان دي خرچا فإن أرادا لكدوار غواري في سوارا پرې کول د پيونا عن تراض منهما برزامن تیاد دوار سرا وتشاور نو مشوره دوار سرا فلا جناح عليهما نو نشتري ګنا په دې دوار باندې وإن أردتم كتاسو غواري ان تسترضعوا چې دایره ونسه اولادکم د خپل بچو لپاره فلا جناح عليكم نو نشته ګنا په تاسو باندې دا سلمتم کله چې تاسو پوره ورکوي ما تنخوا اجرت آتیتم چې تاسو مقرر کړی بالمعروف په ښه طریقې سره چټال مټول نه کوي واتقوا الله يرکوي د الله معلوم په شی ان الله یقینا الله بما تعملون تاسو عملون لرا بصير لیدونکی الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين